أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا بنی اسرائیل اذکروا اے بچو دا یعقوب علیہ السلام. اسرائیل دا حضرت یعقوب علیہ السلام نوم ده. اسرائیل دا حضرت یعقوب علیہ السلام نوم ده. د دې معنی د عبدالله. یا بنی اسرائیل اے د یعقوب علیہ السلام بچو اذکروا یاد کئی نعمتی التی نعمت زما هغه انعمت علیکم چې ما کړو پتاسو باندې واوفوا بعهدی او تاسو پورا کوي زما لوزو او فی بعهدکم نو زب پورا کوم تاسو لوزو و ایا فرحبون خالص زمانه یریږي و امنو ایمان ناوړی بما په هغه کتاب باندې انزلت چې ما نازل کړی دی او دسی کتاب د مصدقا تصدیق کوونکې دی لما د هغه کتاب معکم چې تاسو سره دی توراتو ولا تکونو تاسو مکیږئ اول کافرین اول کفر کوونکی به په دې کتاب باندې قرآن مجید باندې ولا تشترو او تاسو ماخلی بیااتی په آیاتونو زما باندې ثمنا قلیل عوض لګو و ایای فتقون او خالص زمانه ویریږي ولا تلبسوا الحق او تاسو مګډ وډ کوي حق بالباطل د باطل سره وتكتموا الحق او تاسو مپټوي حق وانتم تعلمون په دې حال کې چې تاسو پوهیږئ چې دا قرآن د الله د طرف نه دی. واقیموا الصلاة او پابندي نمانځ کوئ وآتوا الزکات او زکات ورکوئ ورکعوا رکوع کوئ مع الراکعین سره د نور رکوع کوونکو یعنی په جماعت سره منځ کوئ. او د دې آیات کریمه نه علماء حنفیه استدلال کوي چې په جماعت سره منځ دا واجب دی. اتأمرون الناس تاسو حکم کوي خلق ته بالبر د نیکی وتنسون انفسکم تاسو خپل ځانونه خپل نفسونه هیروي نور خلق ته د مانځه حکم کوي منځ کوا او په خپل باندې منځ نه کوي. نور خلقو ته د نیکی خبره کوي او په خپل باندې تاسو نیکی نه کوي. یا نور خلقو ته وایي چې دا پیغمبر برحق دی او په خپل په ایمان نه راوړي. وانتم تتلون الكتاب او حال دار چې تاسو ولې کتابو افلا تعقلون تاسو دومره سوچ او فکر نه لرئ. واستعینوا تاسو مدد غواړئ د الله نه بالصبر په صبر سره والصلاة او په مانځ سره وانها او بشکدا مدد غختل په صبر او مانځ سره کبیرتون خامخا ډیر ګران ده الا مگر ګران نه دی علی الخاشعين باغ خلکو باندې چې د الله نه یریږي. خاشعين سوق دینو داغي صفت ذکر کړي الذين د الله نه یریدون کې خلق هغه کسان دي یظنون چې هغه یقین لري. دلته ظن په معنا د یقین باندې ده په معنا د ګمان سره نه. یظنون چې دوی یقین لري انهم چې بشک دوی ملاق ربهم مخامخ کیدون کې د خپل رب سره دي وانهم او بشک دوی الیه دی الله تعالی تراجعون واپس کیدون کې دي.